الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. په دا رکوع کې الله سبحانه وتعالی د توحید بیان کړی دی، د شرک خرابیانې بیان کړي دي، او لکه موږ وایو قرآن چې دی قرآن حکیم تبیانا لکل شی، د هر شي وضاحت په هغې کې څه دی موجود دی. اوس دا سرمایه دارانه نظام معیشت دغه په مقابله کې سوشلیست یا اشتراکي نظام معیشت دا ډېر وروسته څه دی راغلی دی، لیکن د دې ګردو نظامو خاکه الله سبحانه وتعالی په دا مختصر آیت کې څه کړې ده بیان کړې ده چې سرمایه دارانه نظام معیشت دا څونه ظالمانه نظام معیشت دی، او دارنګه سوشلیست نظام معیشت دا څونه احمقانه نظام معیشت دی، او د دواړو په مقابله کې اسلامي نظام معیشت هغه څونه عادلانه نظام معیشت دی. که د دې درو سورو نظامو تقابلي جایزه کمپیریزن موږ کول غواړو، دا یوه آیت په ضمن کې په دې کې اشارات څه دي واضح اشارات هغه څه دي موجود دي. اولنۍ خبر دا ده چې والله فضل بعضکم على بعض في الرزق، الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی بعض انسانانو ته او بعض انسانانو ته په روزي کې. د رزق ډېر پراخ مفهوم دی. د رزق څخه مراد خالی روزي نه د خالی مال نه دی. الله سبحانه وتعالی د انسانانو جسمانی طاقتونه جسمانی قواوې یو رنګه نه دي پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو ذهني استعدادونه یو رنګه نه دي پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو رجحانات یو رنګه نه دي پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو جذبات یو رنګه نه دي پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو ضروريات یو رنګه نه دي پیدا کړي. لکه په روزي کې الله سبحانه وتعالی بعض انسانانو ته پاس ورکړي دي، تفاوت ورکړي دي، فرق ورکړي دي. په دې کې د الله سبحانه وتعالی څه دی حکمت دی. یعنی که ته راولاړېږې د ګور د انسانانو روزي سره کوې یو رنګه یې کوې مساوات یې راولي. اصل خو تاریخي طور په دنیا کې ظالمانه نظام معیشت هغه رایج پاتې شوی دی چې هغه ته څه ویل کېږي سرمایه دارانه نظام معیشت ویل کېږي، چې په هغه کې د معاشره بعضې خلک د معاشرې په بعضو وسایلو باندې د سود په ذریعه باندې د ذخیره اندوزي په ذریعه باندې د ظلم په ذریعه باندې د معاشرې پر ګردو وسایلو دوی څه سي قابضه سي. صحیح د هغې نظام معیشت مقابله کې یو بل نظام معیشت راپورته چې هغه د مساوات څخه راپورته کړله، ناره یې راپورته کړله چې موږ راځو په خلکو په منځ کې څه راولو معاشي مساوات راولو. معاشي مساوات د انسانانو استعداد یو رنګه نسي، د انسانانو رجحانات یو رنګه نسي، د انسانانو جذبات یو رنګه نسي. انساني مساوات معاشي مساوات انسانانو په منځ کې څه دی هغه ناممکنه دی. بلکې خلک وایي چې دا د سرمایه دارانه نظام معیشت څخه خلکو د خلاصون لپاره اشتراکي نظام معیشت بنیادونه کېښول، وایي هغه انسانیت لا هم څه سو، د انسانیت چې کوم احترام و هغه لا هم څه سو ختم سو. مطلب په سرمایه دارانه نظام معیشت کې دا گنجایش شي سړی محنت جدوجہد وکړي، ځان له کور واخلي، ځان لره څه شان څه کړي هغه خپل کړي. په اشتراکي نظام معیشت کې ځان له کور هم نسي اخیستلی، د احترام انسانیت هغه هم څه سي مجروح سي، د ده ګره صلاحیتونه هغه د ریاست په ګټه څه کېږي هغه راځي. ایون د ده خپل کور والا د ده خپل بچان او دوی په خپله د ریاست سي کار د معیشت کوم مشینري په هغه کې یو کوچني پروژه څه سي هغه جوړ سي، نو د احترام انسانیت چې ته څه لي د هغه سلام دی څه سي محرومه څه سي پاته سي. مطلب د نورت کوریا چې ورته وایي د دې کوم باچا دی چې هغه را روان چې د خلک تماشه تړین څه کړي ورته بجاوي چې د بنیادي دغه څخه خلک څونه د انفارمیشن څخه د اطلاعات نشریات څخه د یو د طبیعت ګاډي اخیستلو څخه یا پر طبیعت ژوند تېرولو څخه دوی څومره څه دي محرومه دي، انساني سوچ څه نشي کولی. نو د هغه احترام انسانیت هغه هم څه سي ختم سي. په دې مقابله کې اسلام چې دی هغه د سرمایه دارانه ظالمانه سرمایه دارانه نظام معیشت هم څه دی مخالف دی، د احمقانه سوشلیست نظام معیشت هم څه دی مخالف دی. هغه په منځ کې عادلانه نظام معیشت راوستي، هغه داسې راوستي چې څه سمندرونه دي، څه دریابونه دي، څه ځنګلونه دي، څه غرونه دي، څه پراخې مځکې دي، پر هغه باندې یا د وسایلو چې کوم مراکز دي هغه د بعضو خلکو په څه کې نسي را په کنټرول په کابو کې نسي را سرې په خلاصېږي. او دارنګه د قرآن حکیم بل ځای
آیت کې ارشاد فرمایي کای لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، چې د دولت د بعض خلکو په لاسو کې څه نسی پاته، محدود او محصوره نسی پاته. او دغه رنګه د سوشلیست کم ګوټن دی کم انساني سوچ باندې مبني د مساوات څه دی تصور دی چې په هغه کې احترام انسانیت هم څه سي هغه ختم سي مجروح سي، د هغه هم اسلام څه کوي مخالفت کوي. دغه مقابله کې انسان اسلام چې دی هغه داسې نظام معیشت پیش کړی چې په هغه کې دولت لکه د انسان وینه چې انسان د وینې په ذریعه باندې انسان وجود دغه څه ژوندی هغه وینه څه کوي په ګرده بدن کې څه کوي حرکت کوي، دغه رنګه مال د انسان په ګرده بدن کې څه کوي حرکت کوي، معاشرې په ګردو طبقاتو کې څه کوي حرکت کوي گردش کوي. په دې کې چې کوم ذریعه باندې دغه راتلی سي فرض که مال پر یو ځای کې کېدای سي جمع کېدای سي دغه لکه هغه سود سلو هغه خمار سو هغه ذخیره اندازې سوله هغه کرپشن سو هغه دوکادهي سوله چې د کوم لارو مال پر یو ځای ډېر بېدرکه جمع کېدای سي د هغه ګور لار څه یې کړې ده مخنیوی یې کړې ده. او د بیوات قسمونه یې تا درښولي چې دا حلال بیې دي دا څه دي حرام مفاسد څه دي بیې دي دې څخه اجتناب څه دي لازمي دي. بیا که مال را جمع سي بیا اسلام معاشي عادلانه افراط تفرید څخه خالي داسې اصول تا ته درکړي دي چې دا مال به ته د الله په لاره کې څه کوې خرڅوې بې ګارې بې که بیا مال را جمع سي د میراث حکم الله سبحانه وتعالی مسلمانان څه کړي ورکړي د هغه په ذریعه باندې د مال برته د معاشرې ګردو طبقات ته څه کېږي هغه تقسیمیږي. نو والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله هغه ذات دی چې ستی په منځ کې په روزي کې څه راوستلی تفاوت راوستلی دی. څه خلک ماړه سي څه خلک څه پاته سي غریبان څه سي پاته سي. دې دا ښکاره شوله چې اسلام د وسایلو فراواني انسانانو ته څه کوي ورمیسره کوي. بیا څوک جدوجهد وکړي هغه مالداره پاته سي او څوک کم جدوجهد وکړي هغه څه پاته سي غریب و مسکین پاته سي. په دا کې د الله سبحانه وتعالی څه دي حکمتونه دي. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله سره ورکړی دي فضیلت ورکړی دي بعض انسانانو ته و بعض ته فی الرزق په روزي کې. د فضل څه دا ښکاره شوله چې رزق حلال یا مال دا د الله سبحانه وتعالی څه دی انعام دی د الله سبحانه وتعالی فرض دی په هر صورت دې څخه اعتراض څه نه دی لازم نه دی. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. یو بل ډېر غټ درس الله سبحانه وتعالی په آیت کې ورکوي چې فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. چې تیره ولاړېږي د الله سبحانه وتعالی سره شریکان څه کوي ګرځوي د الله سبحانه وتعالی په بادشاهت کې د الله سبحانه وتعالی په سلطنت کې. که په دنیا کې دا یو سرمایدار سړی الله پاک ډېر پیسې ورکړي نو هغه سرمایدار د غریب په خپل څه نه راګرځوي مکمل په مالو په اسباب یې څه کوي نه راګړي. چې انسان د بل انسان د الله په مالو په انسان د بل انسان په خپل مال باندې د خپل غلام د خپل رعایا د خپل مزدور نوکر څه کوي نه راګړي. ته د الله سبحانه وتعالی په حاکمیت کې د بوتان دا څنګه څه کوي ورګډوي. فما الذين فضلوا براد رزقهم، چاته چې الله پاک په روزي کې څه ورکړي پراخي ورکړي براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم دي نه ورکوي د خپل روزي على ما ملكت ايمانهم د خپلو غلامانو ته په دارنګ انداز کې فهم فيه سواء چې دي څه دا حاکم محکوم دا مالک و غلام څه برابر. نو ته څنګه که حماقت کوي بېوقوفي کوي الله سبحانه وتعالی په وحدانیت کې څه سره ګرځوي شریکانو سره ګرځوي. افبنعمت الله یجحدون، ته د الله سبحانه وتعالی د نعمتو څه کوي انکار کوي. دا جحد د انکار یو خاص قسم دی. د انکار څه راځي مختلف قسمونه راځي. جحد د انکار هغه قسم دی کله کله انسان د یو شي انکار کوي نو د غلط فهمي پر بنیاد کوي د جهالت پر بنیاد کوي د کم علم پر بنیاد باندې څه کوي هغه کوي. کله کله انسان ته بصیرت حاصلي پوره پوهې څه ورته حاصلي لیکن صرف اور صرف د ضد او د عناد پر بنیاد باندې څه کوي د حق انکار کوي. جهاد انکار هغه قسم دی چې هغه د ضد او د هټ ضربي پر بنیاد باندې د حق څه کیږي انکار کیږي. افبنعمت الله یجحدون، آیا د الله د نعمتو دي څه کوي انکار د ضد او د هټ ضربي پر بنیاد باندې کوي. یو بل نعمت الله سبحانه وتعالی ذکر کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، چې الله سبحانه وتعالی ستاسو د نفسو څخه ستاسو لپاره څه ګرځولي دي کور والا وي سپاوس جوړې څه کړي دي
هغه ګرځولي دي. څونه غټ نعمت یې سره کړی دي. په دې کې الله سبحانه وتعالی د کور والا سره د حسن معاشرت څه ورکوي، غټ ستا څه درکوي، درس درکوي چې دا ستا کور والا دا ستا د پښې چوټه نه ده، دا ستا څخه انفیریر یو مخلوق نه دی، دا ستا سره برابر څه دی، مخلوق دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر سړی هغه ګڼلی دی چې خیرکم لاهلي، د خپل کور والا سره دی سي بچانو کور والا سره دی سي حسن سلوک هغه دی څه کوي، هغه کوي. مطلب اوس کرسچینټي دغه کې سورس اف سین سورس اف ایول ورته څه کېږي ویل سوي دي چې دا د ګناه بنیاد دی، د ګناه جړ دی، او دا د خرابي څه ده، ذریعه ده. صحیح. اسلام ته من انفسکم چې ستا د جنس څخه ستا د نوي څخه تا ته موږ څه درکړي دي، ملګري څه کړي دي، درکړي دي. د دې ته دا د ښکاره کوي چې د دې رایټس حقوق د کور والا او د خاوند حقوق په اسلام کې څه دي، سره برابر دي. دا چې دا خبره چې خاوند ته الله سبحانه وتعالی قوام حیثیت ورکړی دی، ذمہ دار دې څه کړی دي، ګرځولي دي، باهمي حقوق د دې سره څه دي، سره برابر دي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله په ګرځولي سي د نفسو څخه څه ګرځولي دي، کور والا یو سي د فارغ ګرځولي دي، خالي کور والا یو سي د سکون د راز ذریعہ دي ګرځولي. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا، بیا سي د فارغ ګرځولي سي د کور والا څخه بنين زامن وحفظة او المسيان. الله پاک وايي د اولاد نسبت الله سبحانه وتعالی چاته کوي، امور ته کوي. چې د کور والا سي د بچان المسيان څه کړي، هغه ګرځولي دي، په پلار ته نه کوي. دغه وجي ول پلار دغه د بیجانه منی کترې د پلار سي خارج سي او دغه ګرد تخلیق او نگهداشت او ګرد مراحل هغه د مور په نس کې څه کیږي، پر کیږي. هغه د وجي د مور حق سي دی، هغه تر پلار زیات شمارل شوی دی. نو من ازواجکم بنین وحفظا، رسید کور الله صلی الله پاک د بچانو سره کی المسیان درکی. ورزقکم من الطیبات، او الله سبحانه وتعالی پاک صاف حلال روزیان ته څه کړی دي، درکړي دي. دومره نعمتونه الله پاک پرتی کړی دي. افبالباطل یؤمنون، بیا هم پر باطل باندې ایمان راوړي. وبنعمت الله هم یکفرون، او د الله سبحانه وتعالی د نعمتو څخه کوي، انکار کوي. ويعبدون من دون الله، تی د دې چا عبادت کوي لا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، چې هم ځکه پس باندې سره زیان دي پر هغه باندې پریوش دي، څه نه لري، اختیار نه لري، ولا یستطيعون نه دي څه لري، طاقت لري. نو فلا تضربوا لله الامثال، دی خپل معبودان باطله د الله سبحانه وتعالی سره څه ګړل، شریکان به ګړل. الله سبحانه وتعالی ورا ذات دی. الله سبحانه وتعالی انسانی ذهن سوچ په دغه دنیا کې د الله سبحانه وتعالی مثال تمثيل څوک نشي کولای، نشي بیانولای. ليس لك مثله شيء، الله سبحانه وتعالی په مثال باندې یو شی ستنه. الله سبحانه وتعالی د ذات صفات شغل لا محدود دي. دغه سجته مثال ورکې نو د مثال به ورکې، د عالمي خلق مثال به ورکې. عالمي خلق په خپل ګرځ څه دي، مخلوق دي. الله سبحانه وتعالی دا ګور شان څه دي، خالق دي. فلا تضربوا لله الامثال، الله سبحانه وتعالی سره څه مو بیانوي، مثال یې ورکوي. الله سبحانه وتعالی کله کله مثال ورکړي دي چې د کرسي، د الله عرش، د الله کرسي، یا د الله لاس سره بخلاصیش، هغه د انساني سمج او د انساني تفهیم لپاره څه کړي دي. په حقیقت کې په عالمي خلق د شي نه چې الله سبحانه وتعالی د ذات د صفات مثال ته بغیر څه کې ورکي. فلا تضربوا لله الامثال، ما بیانوي الله سبحانه وتعالی مثال. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله سبحانه وتعالی علم نه لري. ان الله يعلم، الله خبر دی علم لري، وانتم لا تعلمون، او تشياس ته علم نه لري. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. دوه مثال الله سبحانه وتعالی څخه بیانوي. اول مثال څه بیانوي چې الله مثال بیانوي د یو غلام دی. غلام د بل چا څه دی، مملوک دی. که دی ګټه وکړي ګټه هم نه شمارل کېږي، ګټه د چا ده، د اکاو د مالک ده. لا يقدر على شيء، دی پر یو شي باندې قدرت څه کوي، هغه نه لري. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او چې روزي ورکو موږ یې ورکو، الله پاک وایي فهو ينفق منه سرا وجهرا. او دویم سړی هغه دی چې هغه ته موږ روزي ورکو، هغه به اختیاري
هغه د خپل مال څه مالکي فهو ينفق منه سرا وجهره، هغه په ښکاره او په پټه د خپل مال څخه خرڅوي، نور ته څه ورسوي؟ نفع او ګټه ورسوي. یو د الله سبحانه وتعالی ذات دی چې هغه ګرد کائنات روزي ورکوي، ګرد کائنات ته نفع او خیر ورسوي. دویم هغه غلام دی چې هغه خپله څه دی؟ مملوک دی، لا یقدر علی شی، پر یو شي باندې څه لري؟ قدرت نه لري. هل یصنعون دا دوه سره برابرېدی شي؟ نشي برابرېدلی. دارنګه د سیمه معبودانې باطله او الله سبحانه وتعالی دا نشي سره برابرېدلی. الحمدلله تمام تعریفونه چا لره دي؟ الله لره دي. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثره خلک څه نه لري؟ علم نه لري. بل مثال الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي؟ موږ وویل مخکې موږ ویلو چې د قرآن حکیم درې بنیادي غټې موضوعات دي. یو موضوع څه ده؟ په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی د قصص د امم سابقه د انبیا علیهم السلام واقعات څه کړي بیان کړي دي. اوله موضوع قصص دي. او دویم موضوع د قرآن حکیم هغه څه دي؟ احکام دي چې الله سبحانه وتعالی د حلال د حرام تعلق احکام په قرآن حکیم څه کړي بیان کړي. دریم موضوع د قرآن حکیم امثال دي چې کوم انسانانو پکې بیان کړي دي، هغه انسانانو ته غټ درس څه کړي دي؟ ورکړي دي. او ضرب الله مثلا الرجلين، یو بل مثال الله سبحانه وتعالی بیانوي چې مثال بیان کړی دی الله سبحانه وتعالی مثال د دوه خلکو، احدهما ابکم، دا یو ګونګی دی. ګونګی عام طور په څه نه اوري؟ غوږونو نه اوري، بلکې د ابکم تعلق راځي چې هغه لا یفهم شي، هغه په یو شي باندې څه نه کېږي؟ نه پوهېږي. لا یقدر علی شی، پر یو چې فهم نه لري، سمج نه لري، نو لا یقدر علی شی، پر یو شي باندې څه نه لري؟ قدرت نه لري. هو کل علی مولاه، دا غلام چې دی پر خپل بادار باندې څه دی؟ بوج دی، ګټې هېڅ نشته. اینما یوجهه لا یأتي بخیر، چې هره خواته مخ وګرځوي لا یأتي بخیر، په چې سره تګ نه کوي، په خیر سره راتګ نه کوي. هل یستوي هو، آیا دا برابر دی د چا سره؟ ومن یأمر بالعدل، چې هغه امر کوي په سره؟ په عدل سره. وهو على صراط مستقیم، او هغه پر سیده لاره باندې هم صحیح برابر وي. صحیح نه استفهام انکاري دي، دا دواړه څه نشي کېدلی؟ نشي برابرېدلی. دارنګه معبودان باطله او الله سبحانه وتعالی دا نشي سره برابرېدلی. یو الله سبحانه وتعالی څه وکړي؟ عبادت وکړي، او د شرک څخه څه کوي؟ ځان راوګرځوي. الله تعالی دې ما ته تاسو ټول ته په تاویل او عمل توفیق نصیب